کار کوي دا شریعت کې شته تاسو دا خبره وکړه دې ثبوت شته نو موږ بے ادب او ګستاخ او سو کله کله موږ مولیان خلک بیا به تحقیق فتوی ورکوي دا یو خبره تحقیق نه کوي دا ډېر ښه کار نه دی ښه د هرې خبرې معلومات کوه تحقیق کوه تا نه چا تپوس وکړه یاره دا کار ته کې نو وی ګوره نظر ثاني پې وکړه اوریجنل سورسز ته ورپسې لاړ شه مراجع او اصلیو ته ورپسې لاړ شه دا نه ډایرکټ هغه راشد په پاکستان دی کې چې د سزې کې یو زنانه جامې چولې دي نو څه لیکل میکل پې شوي دي بیا پې چا پتور کړي دی ګستاخي کړې ده قرآنو د آخره چې وجه یې نه ده چا هغه زنانه جامې چولې دي هغه جامو باندې ساره بیمار بي چا خو یې وې پې لیکلې وه الوا خلکو ته معلومه وي خو پته لګي نه وایي دا دې قرآن لیکلی دی په جامو باندې او دا ګستاخي کړې ده ید الله بندا دغه د ګستاخی ښکاری دا دلته چې خلک په مړو باندې آیت الکرسی خوړی مړی باندې د آیت الکرسی صادر د 4 کل صادر اپ خوري تا خدا بیان نه کو چې دا کار غلط دی دغه په قبرونو باندې په غټو غټو خزولي کلی شوی یو ماربل په لګیدلی کلمه په کلی کلی شوی دا پغیس پی ورزي بول په کوي پښوغان ورزي بول په کوي دا خلکو ته نه وي چې دا د قبرونو نه هوا کې دا د قران بیزتی ده او دی خو یو لوی ایشو جوړه کی چې دی کې بس مقصدی والله علم نو دا ګور سليمان عليه السلام په دې غوسه نشوخه وجئتك من سبع بنبأ يقين دا دلیل نقلی من الوحوش والطيور بل قسمه د دلائلنا دلائل وحیه کوم قسم دلائل وحیه چې پیغمبر دا اعلان پیغمبر ته الله اعلان وکړي چې ما ته وحی شوی دا خبره د خپل رائے نه کومه چې سوې ما دا په وحی سره راغلي دي چې دا نور خلکو ته ورسوا په دې باب کې په قران کریم کې ګڼ آیتونه دي چې دا خبره په وحی سره ثابته ده اوس مختصر داخلي خبر نن درس نوٹ کې سبا تب آداب او اعوذ بالله بسم الله الحمدلله شروع کو دلائل باس ختم شو قران کریم دا مونږ د اصول کې دا وی قران کریم کم کتاب دی تعریف یاد شو کنه دارنګي قران کریم سویا چاته وی څنګه وی چې دا سيو کې سار بوربانه مرتب شي قران کریم د لوی ذات لوی کتاب لوی کمالات والا او لوی مقصد لراغله قران کریم لیکي شابه ضرر قران کریم د لوی ذات لوی کتاب لوی کمالات والا لوی مقصد لراغله